صاحب په انډیا کې غالبا په 1980 کې یو سړی په خپل سکوټر راپاسېدو، یو میډل کلاس سړی و، او یو چټ سکیم یې متعارف کو، کورونو ته بتلو او وی دا چټ زمانه واخلئ چې 100 روپۍ باندې تاسو واخلئ، څه وخت پس تاسو دا چټ مال واپس راکړئ او زه به تاسو له پروفیټ در کوم، منافع به در کوم. د هغې نه بیا سهارا یو ګروپ جوړ شو د دې چټ د 50 روپو یا د 100 روپو د چټ نه ډېر شی، یو ډېر غټ کاروبار جوړ شو، 10 لاک نه سیوا خلک پکې شو. ایون په انډیا په کرکټ په ټیم باندې مونږ کتو سهارا، دا هم د دغې سړي و چا چې په چټ باندې دا شروعات کړی و. نو هغه سړی اوس په جیل کې دی، کاروبارونه هم ډېر غټ دي، په ګراوند باندې شته، خو متاثرین هم شمېر یې معلوم نه، چاته پیسې میلاو شي چاته نه شي، یو ګډوډ سیسټم دی، دې ته وایي پیرامډ سکیم. خو مخکې و په چټو، اوس جي په سوشل میډیا باندې د اپلیکیشنز په ذریعه باندې، د ټریډینګ په نوم باندې، د کاروبار په نوم باندې اوس هغه شی چې دی هغه آنلاین کېږي، او آنلاین چې دی خلکو سره فراډ کېږي. یار یو مغالطه دې زما ختمه کړه، ما خو چې دا د پښتنو سره کېږي نه، دلته کې که ته وګورې په منګوره کې، بلکې زموږ په دې ټوله علاقه کې چې کوم دی د پښتنو په دې سیمه کې خاص وایي، بلکې بیا د هغه خو ټول اثر په ثابت ملک کې و تقریبا. ډبل شاه داسې و چې 1000 روپۍ به دې ولور کړو، هغه به تا له ډبلولې، بالکل 15 به دې ولور کړی د بلس. نو تا خو یو زما یوه مغالطه ختمه کړه چې دا یوازې موږ نه یو، لکه چې کوم دی نو بل ځای هم چې کوم دی نو خلک سترګې پټوي او په پټو سترګو باندې خپله پیسې چې کوم دی نو هغه دغه شانتې ډوبوي. زما خو د یو مغالطه ختمه کړه. دا جی زه خو یم چې په کم ځای کې انساني جذبه لالچ وي نو دا سکیمونه به کېږي، او تاسو به دلته کتلي مي یو خو دغه سکیمز دي چې تاسو به دلته خواوشا ګورئ که نه، وخت په وخت باندې څه خلک راځي وایي تاسو له پیسې در کوم. په دې کې اولني کسان چې تې زر راوځي او اولني کسان چې دی هغه یا تې بچ شي یا هغه پروفیټ ورته میلاو شي، نور دا داسې وي چې د یو نه واخله بل له ورکوه، دا یو سایکل رواني، یو ویشیس سایکل، یو خطرناک سایکل. او په دې کې بیا هغه کس ته فایده څوک چې چلی او بیا په آخر کې وتښتي، او زیاتره داسې وشي چې خلک وایي بس وایي نیمې دې راکړي خو څه دې راکړي خو راکړي. اوس پکې جي یو بل هم دغه شی دی، وایي لون ورکوه، اپلیکیشن د موبایل نه ډاونلوډ کوي، او شرط د هغو دا وي چې هله ډاونلوډ کېږي چې کله تاسو خپل کانټیکس او د دې هر څه ایکسس هغو له ورکوئ، نو بیا تاسو ته په اشتهار کې وایي دومره پیسې به لون در کړو 3 میاشتو لپاره، 4 میاشتو لپاره، او چې څنګه تاسو دا لون واخلئ یو به درله کمې در کړي، او د سبا نه به ته بیا د هغې ورځ نه به ته بیا تنګول شروع کړي. نو ډېر شی ویډیوګانې پکې راغلي دي چې د رشته دارانو هغه کانټیکس ته ولته تللی و که نه چې ایکسس یې حاصل کړی و، رشته دارانو ته به یې کوو، نو هغه بیا د یو نه ځان خلاصولو لپاره د بل اپ ډاونلوډ کړی دی، د هغه نه بیا د بل. نو دا داسې څیزونه دي چې هغه په آنلاین پراته دي او موږ ته د هغې اندازه نه کېږي چې دا خو فراډ دی. تا د پروګرام په اوله کې ډېره یو ویلډ زبردسته غونته کې خبر وکړه چې دا لالچ تا وایي کېدای شي چې لالچ خو زه هم دا لالچ دی. زموږ په دې منګوره کې یو کس په تا ته یاد دي دلته کې چې کوم دی یو ډېره نامي ګرامي فیملی ده، زه یې نوم نه لمه، خو هغوی به د دې بیټرانو کار به یې کوو، او هغه چې کوم دی نو خلکو له لږې پیسې چې کوم دی نو هغه سره خلکو بندولې، هغه پکې د خیر ښېګړې کارونه هم ډېر کړي دي، موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي، خو هغه له خلکو پیسې ورکړي او هغه به په هغې باندې منافع ورکوله. پای کې زموږ ملګری هم و چې هغه چې کوم دی نو څه داسې یو 20-25 لاک روپۍ سره بندې کړې، نو چې هغه ته 115 میاشتې منافع میلاو شوه، نو د هغه سره د هغه خور په کور کې هغې ورته ویل چې یاره ته زما سره هم لږې پیسې دي دا وله ورکړه، نو بیا یې بله خور ورسره شوه، بیا ورسره داسې ترو لوڼه شوې ته هغه، نو هغه چې بیا په اخره کې مونږ خبر شو، هغه وایي چې یاره دا څه 4-5 کروړ روپۍ ما دله ورکړې وي، اول خو منافع وه، خو په اخره کې چې کوم دی نو شی ورو ورو بندېدو، بیا هغه دغه شو. سیم دقه شانتې چې کوم دی په دې د کانټیننټل هوټل ته مخامخ یو پلازه ده، او په دې پلازه کې یو کس و هغه به د دوايانو کار تا ته به یاد وي، بالکل هغه دوايانو والا چې کوم دی نو هغه وایي ما سره خپلې پیسې بندي کوي، او زه چې کوم دی نو په دې باندې به تاسو له ما سره که چا 1000 روپۍ بندې کړي چې د هغې په منافع تقریبا 100 روپۍ 200 زمانه والی که 10 زره یې بندې کړي چې زه به تاسو له 1000 روپۍ میاشت درکوم، ځکه که 50 سره یې بندې کړي زمانه 15000 روپۍ میاشت لای، که لاک یې بندې کړي زمانه 10 زره لای، که نه داسې بیا هغه بل ګروپ ته په دې مونږ آر جے ګروپ یادېږي، په هغې باندې آر جے نیم دی خبر، په هغې باندې غالبا چې ستا به ښه سټډي په هغې به ته رانه وغورځئ. یا مسلمانانو چې تاسو ډبل شا وډبولئ، نو په کار نه وه چې ستاسو لږ عقل لا شي، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو په تاسو باندې چې کوم دی نو دغه بیټرانو لانجه راله، بیا را باندې چې کوم دی نو دوايانو لانجه راله، او اوس ریسنټلی را باندې آر جي دی که آر جے دی دغه ګروپ تر باندې راغی، خو د دې نه بعد که چا چغه کړه
چې یاره موږ دا ماله پیسې راکړې او دا درله یا زه ډبلوم یا برله په دې منافع در کوم، نو دا ټول د بلا زامن به بیا ځي او بیا به دغه شانتې چې کوم دی په دوی باندې دا سترګې پټېږي. نو ستا خبره لالچ، یاره زما سره یو 50-60 روپۍ دي او دا په دې باندې زه په خپله ولې څه کاروبار که نه فرض که یو موبایل دی پې سړی لین دین دی پې کوي که نه، یو موبایل دی پې والي په دغه مارکیټ کې دی په خپله ګرځي په بل باندې. نو زه وایم زما خپل سوچ څه دی، عموما د دې ځای د خلکو سوچ دا دی چې زه دې ونه کړېږم خو بس ماله دې پیسې راشي. بې د کړاوه د دنیا یو کار نه کېږي. تاسو دا څونه غټ غټ بزنسونه وینئ، د دنیا دا غټ غټ خلک وینئ، هر سړي محنت کړی دی او په محنت هغه ځای ته رسېدلی. بې محنته خو به سره دغه چل کېږي، یا به له ډبل شا چونه لګوي، یا به چې کوم دی نو هغه دوایانو والا به درله چونه لګوي، یا به هر ځای دی کار جي دی دغه ګروپ به درله چونه لګوي، دغه به کېږي. نو زه ستا د پوینټ سره متفق یم چې ستا د پوینټ سره زه متفق یم چې دا صرف لالچ دی، نور هېڅ نشته. او جی څنګه چې لالچ جذبه د انسان نه نشي ختمېدی، دغه شان زه یم دا واقعیت نه ختمېږي، ځکه چې یو ستاسو به یاد شي امیر صاحبان مخکې راغلي وو، ډېرې زیاتې پیسې وړې وې د سوات نه، نو خلکو یې بس ته توبهګار شو جي. بیا تاسو بیټریانو والا یاد کو، بیا دوایانو والا شو، بیا جي په منځ کې به کې بی فور یو هم راغلی و، هغه هم ټول دا سیسټم و خو هغه اپلیکیشن په ترو باندې. او دوی بیا داسې چل کوي چې تاسو ته وایي چې څنګه تاسو وایي زما ملګري وي چې ما پکې د بل چا هغه خلک پکې هم انټرسټډ دي، خو په دې کې د دغې کس دا فایده وي چې هغه وایي تا له مونږ کمیشن درکوو، مونږ له نور خلک هم راوړه. د انډیا چې ما تاسو ته کوم ذکر وکړو هغه هم کسان هایر کړي وي، نور کسان راوړه تا له به زه کمیشن درکوم. نو دی بیفور یو والا یو ملګری په فیسبوک باندې ستاسو خبره نوم اخیستل به بده خبرې، ما ته یې میسیج وکړو چې دغه، نو ما ته به ډېر په طریقه ووایي چې یاره زه خو دا په دې کې انویسټمنټ نه کوم او تا ته هم وایم چې دا داسې حساب دی. نو هغه ما ته هغه داسې پرسنل واخیسته و، لینکونه یې راولېږل، دا کاروبار دی. نو کاروبار په پیپر کې استاد سره دا خبره ده چې دا کاروبار به ستا په نوم شو که نه جي. دغه شان که سهارا ګروپ شو یا که آر جي شو، تاسو موږ ته وایئ چې دا کاروبارونه چیک کړه که نه، نو کاروبارونه بالکل به سهارا اوس هم هغه هاوسنګ سوسایټیز شته، خپل انویسټمنټ شته، خو ستا په لاس کې څه دي خبره خو دغه ده که نه. نو په پیپر باندې خو داسې نشته چې ته دې کاروبار حصهدار یا ستا دومره شیرز دي، ستا سره د پروفیټ خبره شوي ده، او که پروفیټ خبره شوي می نو هغه اخر دې حد له راشي کس بالکل وتښتي او ته بیا هر قسمه ډیل ته ریډي. نو زما په خیال څه ووایم که دا ختم شي جي، څو پورې چې لالچ دا قصې به نه خو دغه ویلی شو چې خیال ساتي. او بل دا کم بروکرز به ورته زه ووایم دا نور چې بالکل ترغیب ول ورکوي د کمیشن دپاره، دوله هم یا د داسې خلکو نه هم ځان لرې ساتل پکار. او تاسو چې د دې ډېره ښه کلیه وویله چې هر کار چې په هغې کې ستاسو فزیکل انوالومنټ نه وي نو کوشش کوئ چې دغې نه ځان لرې ساتئ. او پروګرام به راغونډ ته کې خو یو خبره هسې کومه چې زموږ یو ملګري ځان له یو سپر سټور ویستی نو هغه ډېرې زیاتې ښې پیسې پکې هغه لګولې وې، نو هغه به ویب دا ما چې کوم دی نو کمپیوټرایز کړی او د دې دوکان نه چې څه وځي نو د هغې ما ته پته لګي او خوا دې خوا. په اخر کې زموږ ملګری بیا ډوب شو. مو د هغه نه تپوس کړم وی خیر دی، هغه وی یاره وی زه به په خپله دې کار له نه تلمه، دا ما نورو ته حواله کړی. زموږ د دې پښتو یو متل دی وایي پردۍ پیسې ته زړه ټینګول ډېر ګران کار دی. ټیک شو. نو او پیسې د چا نه دي خوښې، نو چې د یو سړي خپله پیسه دونه لګوي او دی دونه چې کوم دی خپله هغه پیسې چې په ده باندې د ده خوله وتې ده د ده په وینه دغه شوي. یو خو زما خیال دا دی چې که څو دا کمې پیسې چې داسې ډوبېږي دا خو چې ته سوري ټو سی ډېر شی خلک دي چې د هغوی چې ته هغه فیلینګز هرټ نه شي، خو زما په خیال چې په کومه پیسه سړی ستړی شوی او کړېدلی وي نو هغه خپله پیسې چا له داسې نه ورکوي. دا خو یا زما په خیال چې ته د پلار نه وتاواله شوي یا چې ته د نیکه جایدادي یا چې کوم دی نو چې ته په غلطه طریقه دا پیسې راغلي، ځکه یې دی بل له داسې ورکړي او هغه پیسې یې ډوبه شي. ما ته د خپل ملګري مثال درکو، نو زما له طرفه تجویز دا دی چې مسلمانانو دا سترګې نورې کولاو کوي، لکه تاسو له به هغه د سایل صاحب هغه شعر دی چې تاسو له بل پیغمبر نه راځي، لږ دا سترګې کولاو کوي. اوس خو تا پکې لا د نټ خبره وکړه، دغې څیزونو خو زه د څه راړو نه یم خبر چې په فیسبوک باندې او په دې څیزونو باندې دا چلونه روان شوي دي دوکې. زه خو د په ځمکه باندې چې کومې روانې دوکې دي دې ته ګورم. نو الله تعالی دې موږ له لږ شعور راکړي، الله تعالی دې موږ له لږه پوهه راکړي چې ورځ زه د خپلې پیسې ولې چې کوم دی رالمه او د خپل لاس یې چې کوم دی نو سیند ته ولمه. زه خو دغه دوا دې خلکو ته کولی شم نو خدا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه د خپل ملګري دا اګزامپل چې تاسو راکړو. زه خو یم جي د دې سمپلی لکه نن سبا واړه چې دي که نه یوت چې شو هغه وایي ټریډینګ وکړه امیزون کې به په کور ناستې او پیسې به ګټي. دس از ناٹ هاو اټ ورکس که نه. لکه هغه یو خبره مشهوره ده وایي که یو هندو او مسلمان ډوبېږي نو هغه بچ کېږي چې چا له لامبو ورځي
کلمه چې چاله ورځي هغه نه بچ کېږي. لکه زما د خبرې مطلب دا دی چې د فطرت څه قانون دی هغه د مسلمان هندو ماورا دی هغه د هر چا لپاره یو شان دی. د فطرت خدا قانون دی چې څوک سهار وختي خپل دکان اول کولاوي نو هغه به دا کم چې لیټ کولاوي د نه ښه بزنس کوي. دغه شان د فطرت دام قانون دی چې ته په کور کې کینې او یو بل کس لاس خپې نو به زیاتې پیسې ګټي. نو په کار د موږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې فزیکل انوالومنټ محنت چې دی هغې نه بغیر شارټ کټ چې دی هغه همیشه انسان له نقصان ورکړی دی.